په 1947 یعنی 1947 کې د انګریزانو نه دوه ملکونو ازادي حاصله کړه چې د یو ملک نوم دی پاکستان او د بل دی هندوستان په دې دور کې یعنی په 2024 کې د دنیا څلورم نمبر عالمي معیشت دی یعنی په اکانومي په اقتصادیات کې په ستر دنیا کې په عالمي دنیا کې دا هندوستان چې کوم دی څلورم نمبر عالمي یو داسې ملک دی چې د پیسې په لحاظ سره مضبوط او مستحکم دي. دین علاوه خلک یې خوشحال دي بلها انډسټریز پکې فعال دي یعنی سافټویر انډسټري زراعت چې کوم دی دا په دنیا کې په ښه طرز سره دی. دین علاوه ایکسپورټ او چې کوم دی امپورټ دا یې زموږ نه ښه دی. دین علاوه هندوستان د مایکروسافټ یعنی د سافټویر په انډسټري کې په ټوله دنیا کې یعنی د یو څو ګلف کنټریز د تیلو د پیداوار نه ډېرې پیسې ګټي. دا غي چې کوم فلمي انډسټري دا هم په دنیا کې ډېر وړاندې ده. که بل طرف ته وګورئ زمونږ خوږ وطن پاکستان یعنی اسلامي جمهوریه پاکستان په نن دور کې په کوم مقام باندې ولاړ دی. په 2024 کې پاکستان یو داسې ځای کې ولاړ دی چې د 45 پولیټیشنز 76 میټریک فیل یعنی انفړه پولیټیشنز د هغوی په لاسو کې دي. یو ډول چې موږ به خلکو له قرضې ورکولې د چاینا د جرمني د ملیشیا او د انډونیشیا غوندې ملکونو به زموږ نه په کروڑه روپۍ قرضې اخیستلې. نن موږ دغه ملکونو ته محتاج او دغه ملکونو قرضدار د آی ایم ایف ته موږ د 2 اربو ډالرو دپاره چې کوم دی منتونه کوو او د هغوی هغه شرایط موږ پوره کوو کوم چې زموږ د عوامو په مرۍ باندې د چړې د راښکلو مترادف وي. زمونږ د ټولو نه غټه بدقسمتي دا ده چې یو دور چې زموږ په ملک کې بلها کاروبارونه بلا روزګارونه بلا کارخانې فعال وي او بیا یو دور رالو چې زه دغه سړي نوم نه لرم هغه دغه ټولې کارخانې دغه ټولې انډسټریز په سرکاري ملکیت کې واخیستلې په دې سوچ یې واخیستلې چې دا د دې چې کوم پیسه ده دا ټول قوم طرف د بدقسمتۍ د لاسه دا خلکو خپل روزګار خپل کاروبار بهر دنیا ته منتقل کو او زمونږ ملک هغه شانتې خوارزار پاتې شولو. دا خلکو ملک ټیکس ورکو بلا خلک یې روزګار کړي د ملک په برآمداتو کې بلها اقصا چولې وه او زمونږ د بدقسمتۍ د لاسه دغه څیز نه موږ محروم شو. نن پاکستان ډېر وروسته روان دی. ضرورت د دې خبرې دی ضرورت د دې خبرې امر دی چې موږ په دې زونو واپسې وکړو او واپس هغه طرف ته لاړ شو.